بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیه وسلم. نو مستنلی بس موږ شروع کړو چې مستنلی به موږ معرفه راوړو، ځکه چې اصل به مستنلی کې معرفه ده او مستنلی ته دا محکوم علیه واقع کیږي او حکم بعض باندې لګولېږي کوم چې ذات معین وي. نو بیا موږ ویلو چې د معرفه دا قسمونه دي او قسمونه دي. نو هر موږ ویلو چې د عالم په ذریعہ سره به کله راوړو، د ضمیر په ذریعہ سره به کله راوړو، د اسم موصول په ذریعہ سره او د اسم اشاره په ذریعہ سره. نن سبق کوي چې مستنلی به معرف بالله من کله راوړو، معرف بالله من کله راوړو. نو د دې سبق د مخ ځان تاسو په دې خبره باندې پوه کړئ چې تاسو مخ کې ویلي دي چې یو الف لام اول په دوه قسمه نه، الف لام اسمی او الف لام حرفي. اسمی هغه د وی چې هغه به اسم فاعل اسم مفعول داخل شوی، او حرفي هغه د وی چې هغه لکه اسم فاعل اسم مفعول نه علاوه بل څه داخل شوی. بیا الف لام حرفي دوه قسم دي، یو زائد او غیر زائد. زائد چې دای په لکول باندې په کلمه کې نقصان راځي، ایو الف لام حرفي غیر زائد چې دای په لکول باندې په کلام کې نقصان راځي، په کلام کې فائدې. او دغه الف لام حرفي غیر زائد څلور دغه دي قسمونه دي: الف لام استغراقي، الف لام جنسي، الف لام عهدي ذهني او عهدي خارجي. دا یدي. نو الف لام استغراقي څه ته وایي؟ چې مدخول له الف لام نه مراد ټول افراد وي، ټول افراد وي. الف لام جنسي چې مدخول له الف لام نه مراد ټول افراد نه وي، بلکې داغه نه مراد هغه جنس وي، یعنی من حيث هي حقیقت مراد وي. الرجل خير من المرأه، حقیقت د سړي غوړه ده حقیقت د خزینه. د استغراقي د باندې مثال ان الانسان لفي خسر. او الف لام عهدي ذهني عهد خارجي چې د دینه د عهد خارجي چې د دینه یو معهود کس مراد وي، او هغه معهود یعنی یو معلوم کس مراد وي، او هغه مخاطب ته او متکلم ته معلومي، یعنی د دو په خارج کې هغه متعین وي. اوس په خارج کې متعین کېدل د دې درې صورتونه دي: یا خدا چې مخکې ذکر شوی، یا دا چې مخکې کنایتن ذکر شوی، او یا دا چې هغه مخکې علمي دغه حاصل وي، علم ورته حاصل وي چې په دغه ځای کې بل څوک نه وي. پوه شو به باندې لکه وليس الذکر کالانثى. نلګي دا الذکر کې د الف لام جنې الف لام نو دا عهدي ده، او د دې مراد د دې ذکر مکه شعر او کنایتن، ځکه چې په دغه ځای کې خلکو دغه به د بیت المقدس لپاره به دو سړی ته نه وقف کول او خزه به نو وقف کوله. او انثى د دې ذکر مکه شعر او مکه څنګه راته قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى. نو دا انثى مکه ذکر شوی. او کله کله د سی کنه چې مدخول الف لام عادي خارجي عهد ذهني وي، یعنی مدخول الف لام نو مراد بعض افراد وي او بعض په خارج کې متعین نه وي. لکه تاسو کوی چې ادخل السوق دا بازار ته داخل شه، نو د تاسو نو چې دی پلان کې بازار ته، بلکې هر بازار ته داخل شو دا صحیح نه. یا الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې حضرت یعقوب علیه السلام اني اخاف ان ياكله الذئب، نو دې ریګه مده چې دی به شرم مخبسکی وخري به. نو په الذئب کې چې الف لام ده دا الف لام عهده ذهني ده، یعنی دا صرف په ذهن کې ده چې یو فرد مراد ده، واغه فرد غیر معین ده. په دې باندې پوه شئ. ورته ورته وخت ټیټ کړئ. تعریف المستند الیه باللام، یعنی مستند الیه با د لام په ذریعہ سره کلمه معرفه راوړو. نو باللام ای تعریف المستند الیه باللام للاشاره الى معهود. نو دا الف لام عهد خارجي صورت ده چې دې کې اشاره کولای کېږي معهود ته. معهود ای الى حصه من الحقيقه، یعنی هغه حصے د حقیقت نه معهوده بین المتکلم والمخاطب، چې هغه معهود وي یعنی متعین وي د متکلم او د مخاطب په منځ کې. واحدا کان او اثنين او جمع کوي یو کدوې او کدري وی لکه یو خدا کنه چې حقیقت وي، ټول حقیقت نه مرادو، بلکې بعض افراد ته مراد وي، بعض افراد ته مراد وي، افراد ته مراد وي. او په هغه افرادو کې هغه کم باز ته مراد وي، هغه یو کدوې او کډیر وي. خدا خبره ضروری ده چې متکلم ته او مخاطب ځان ته بسوي. وز د دې وجه د معهود د دې تحقیق کوي. نو یقال عهدت فلان، یعنی ما پلان کې چې نه دا ومل اذا ادرکته او لقيته، یا ته ومه یا تو سره ملاقات وکړو په دغه ټیم کې عهدت فلان ما پلان کې چې نه ما ولې متعین مې کو ملاقات مو سره کو.
وذلك لتقدم ذکره صریحا وز دا معهود چې دا متعین کیږي او معهود کیږي نو د دې درې صورتونه دي څو صورتونه دي یا خو به ذکر صراحتن شوی یا به کنایتن شوی یا په دغه ځای کې بل څوک موجود نه وي نو علمي یو صریحي ذکر به صریحي وي یا به کنایي یا به علمي وي نو وذلك لتقدم ذکر صریحا او کنایتا نه هو ليس ذکر كالانثى هذا بیبی د عمران علی السلام درې مریم مور بیبی عمران د پلار نوم مدای بیبی ای دا نظر منو چې د بای بچی نه کېدل نو انی نظرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل مني چې الله ما به خټه کې سړي دا ما بیت المقدس ته وقف کړی دی آزاد کړی مې ته زما طرف نه قبول کې انک سمیع الدعاء نو الته کې چې کله هغه ماشوم پیدا کو فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى ناوی یا الله دا ما انثى وزيګ ولا زنانا ها نو الله والله اعلم بما وضعت وليس ذكرك الانثى نو دل کې د دې انثى ذکر مخ شوی دی کنه ها نو دا به منګه چې مسلمانۍ مذکور وي صراحتن او معهود وي راغی ذکر مخ صراحتن شوی نه لپاره دا مثال دی او چې مذکور مسلمانۍ دا ذکر مخ شوی خو ضمنن او قرایتن ناغه دغه دی چې ذکر ذکر مخ شوی دی چې انی نظرت لك ما فی بطنی او الته کې خلکو چې دا بسو کو آزادو سړی به آزادو کنه خدابه نه آزاد ولا یعنی بیت المقدس ته خدمت لپاره به الکان ساتل او غزنانه به نه ساتل نو د ذکر صراحتن نه شوی او کنایتن شوی دی وليس الذكر كالانثى اي ليس الذكر الذي يعني هغه نه هغه زنانه الذي طلبت چې طلب کړو امراه فرعون کلتی پشان هغه زنانه وکشف التي هغه زنانه وهبت تلك الانثى لها چې ورکړل شو دغه جنې دیتا مریم علیه السلام ال امراه عمران فالانثى اشاره نو دا انثى اشاره الى ما سبق ذکر سریعا چې دا ذکر مخ صلاتن شوی په قوله تعالی قالت ربي اني وضعت انثى لكنه ليس بمسلم و اني وضعت انثى کې دا وای مسلم نه نو دا نظیر شو تمثيل نشو فذكر اشاره نظیر شو تمثيل نشو لکه موږ وای موږ هغه ځګونه بیانو چې لکه مسلم په معرفت ذکر شوی کنه او دلته وليس ذكر كالانثى کې دا ربي اني وضعتها انثى کې دا انثى دا خلقا مستنلین نه وضعت دلیل لپاره فعل وضعت فعل فاعل دلیل لپاره مستنلین دا تو ده او دا انثى دا مفعول به لا نو دا مثال نشو ځکه چې دا قاعده سره مطابق نه ده خدایي هم مثال له نو نظیر ورته ویل کېږي نظیر او مثال کې فرق ولا پوه نه شوي کنه ها لكنه ليس بمسند له وذكر اشاره او ذكر اشاره وذكر اشاره الى ما سبق ذكر كنايه في قوله تعالى ربي اني نذرت لك ما والذكر اشاره والذكر اشاره الى ما سبق ذكره او ذكر دا اشاره دا چې ذکر مکه شوی كنايه لك ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فان لفظ ما وان كان يعم الذكور والاناث واذا لفظ ما في بطني واذا اگر چې عام دي نارینه او زنانو دوانو ته لكن التحلیل لیکن آزادی دا خبره چې دا چې دی چې زبې آزادوم او دا بیت المقدس خدمت وکي و ان يعتق الولد چې آزاد کړي چې ولد لخدمت بیت المقدس انما كان للذكور دون الاناث هو مسلم له نو دا مسلم له الګه پوښتنه به باندې وقد يستغنى عن ذكره او کله کله مستغنی د دې کنه لتقدم علم المخاطب به زګه چې مخاطب ته مخکې نه پدې باندې علم وي زګه چې په دغه ځای کې بل څوک موجود نه لکه ته خرج الامير وسه خرج الامير ته امیر او د نوز په الف لام دل کې دا الف لام عادي ده زګه چې په خار کې دغه یو امیر دراږي کې بل څوک امیر سره نو دا معهود ده نو ذکر بر دې یا صراحتن شي یا بکیناتن شي یا د مخاطب د علم د وجنه واته پوي نو خرج الامير اذا لم يكن في البلد الا امير واحد لکه پوښتنه به باندې او للاشاره الى نفس الحقيقه نو دا الف لام جنسي و ذکر کوي چې یا به الف لام به سره اشاره به نفس حقیقت ته ومفهوم المسمى ومفهوم المسمى ده من غیر اعتبار لما سبقت عليه من الافراد بغیر اعتبار دې چې په افراد باندې سارقي بډې کو کډیر افراد پکې نه لکه الرجل خير من المرأه الرجل حقیقت د سړي غوړه ده حقیقت د خزینه افراد د سړي نه دي مراد ښه الګه پوه شوي
وقد ياتي لواحد باعتبار عهديته في ذهنه دا اوسغه دریم صورت بیان دا الف لام عهد ذهني چې کله کله الف لام راوړل کېږي د دې لپاره چې معهود الف لام مدخول الف لام د دې مراد بعض افراد وي یعنی یو تی دوی یا درې هرڅونه بعض وي او بعض به خارج کې متعینه نه وي بلکې صرف ته په ذهن کې موجود وي واښوي وقد ياتي وكل كل لكي معرب باللام للحقيقه لواحد من الافراد يود افرادنا باعتبار عهديته في ذهنه باعتبار دې سره چې دا په ذهن کې متعین دي په ذهن کې متعین دي لمطابقه ذلك الواحد الحقيقه د پاره دي چې مطابق شي دغه واحد كم چې معهود ده يعني يطلق المعرف يعني اطلاق ولكي ده معرف باللام الحقيقه الذي بهغه حقيقه سره هو موزون للحقيقه چې هغه موجوده دغه حقیقت متحده في الذهن په ذهن کې على فرد موجود په یو فرد چې موجود ده حقیقتنا باعتبار كونه معهود في الذهن په اعتبار دې سره چې دا موجود ده په ذهن کې وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقه او دا جزئي ده دغه جزئياتنا مطابقا اياها د دې مطابق ته كما يطلق الكلي الطبيعي على جزء من جزئياته لکه څنګه چې اطلاق د کلی طبيعي کې په جزئي باندې جزئیاتونه لکه موږ وایو انسان نو د انسان نه مراد زما یو کس دی لکه یو دا انسان دا په طریقې د بدل سره د هر یو غسه جو یو به اخلي او کما وی انسانان جو بیا به ټول اخلم نو دلته کې بدی کې دا ټکه نه کېږي ذکر شوی نو مراد یوي خو اطلاق په هر باندې کېږي لکه زم اني اخاف ان ياكل الذئب نو کدا شر مقصد نو دنه مې ریګم او کدا شر مقصد دنه مې ریګم خو مراد به یوي واښوي یا دا شانته چاته چې ادخل السوق دا بازار ته داخل شه نو دا مطلب خو نه چې ټول دنیا بازارونو ته داخل شه بلکې صرف یو ته راغلی او یو ته په ذهن کې دی په خارج کې متعین نه دی لکه پوښوي وذلك عند قيام قرينه ادا په وخت قيام د قرینه کې على ان ليس القصد الى نفس الحقيقه چې قصد مقصود د نفس حقیقت بنئ من حيث هي بل من حيث الوجود بلکې به اعتبار د وجود سره وي ولا من حيث وجودها في ضمن جميع الافراد او نه دا بدی کې چې په ضمن د ټول افرادو کې د مندل کې بلکې په بعضو کې مندل کې لکه ته ادخل السوق نو ته سوق ته داخل شه نو بازار ته سي حقیقت شته چې بازار ته نه وځي ورته نو دغه خو نه مراد حقیقت خو نه مراد ټول افراد نه مراد دغه ټول دنیا بازارونه ته نشي داخله خو بعض افراد مراد او بعض په ذهن کې موجود دي حيث لا عهد في الخارج په ذهن کې هغه په خارج کې متعین نه وي او په ذهن کې سوي متعین ومثل قول تعالی اخاف ان ياكله الذئب نو ټول دنیا شرمخان دي نه مراد بلکې یو شرمخت مراد هغه متعین نه دي وهذا في المعنى كنكرته وې دا دغه نه الف لام عهد ذهني الف لام عهد ذهني نو اذا دغه شان دي کنه لکه کن کې په شان نه کېره لکه په شان نه کېره لکه څنګه چې په دې باندې احکام د معارف او چرنده جاری کیږي مطلب لا دا لکه مبتدا واقع کېدې شي مبتدا واقع کېدې شي ذوالحال واقع کېدې شي د معرفي لپاره موصوف جوړېدې شي د معرفي لپاره صفت جوړېدې شي نو دغه شانتي په دې کې د معنی چونکه غیر معین ده نو چې نکیره د نکیری صفت جمله جوړېدې شي نو دغه شانتي د دې هغه صفت هم جمله جوړېدې شي لکه پوه شوي د معرفي صفت د معرفه موصوفی کنه نو صفت جمله ناراضي خدا الف لام عهدی ذهنی چونکی د نکری په شان دي او د نکری صفت جمله راځي نو د دې الف لام عهدی ذهنی اغه صفت هم جمله راتلی شي لکه شعر لیکل لري ولقد امر على اللئيم يسبني فما زيد ثم قلت لا يعنيني وهذا في المعنى كنكره دا په معنی کې بشان نه کېره وان كان في اللفظ يجري عليه احكام المعارف اگر چې په لفظ په اعتبار سره پدې کې احکام د معرفي په چلیږي او د معنی په اعتبار سره نه کېره دا دغه په اعتبار سره د لفظ په اعتبار سره څنګه معرفه ده و من وقوع مبتدا چې دا واقع کېږي مبتدا او نکره مبتدا نه واقع کېږي معرفه مبتدا واقع کېږي وذا حال او ذل حال جوړې شي او وصفا او صفت جوړې شي د معرفي لپاره او موصوفا بها او موصوف جوړې شي د معرفي لپاره لکه پوښو ونحو ذلك وانما قال كنكره دغوي لما بينهما من تفاوت ما چې دی او دای په منځ کې فرق دی فنکره باندې الفلام نه بدی راځي هو ان النکره معناه بعض غیر معین من جمله الحقيقه او بل دا کنه چې نکره معنی چې دا نو دا غیر معین وي په اعتبار حقیقت وهذا معناه نفس الحقيقه یو دا معرفه کم دی نه د دې هغه معنا دا نفس حقیقت وي وانما تستفاد البعضيه و د دې نه حقیقت مراد وي او دا بعضیت هغه استلګي د قیام د قرینې لوجنه لکه موږ دغه قرینه ویل کړه چې ادخل السوق په دې کې د بازار ته دنه غوته نشي داخله دي او نه دا کې دي شي چې ټول بازارونو ته داخل شي نو د قرینې لوجنه موږ د دې نه بعض افراد واغستل
وانما تستفاد البعضيه من القرينه كالدخول والاكل فيما مر لك دخول او اكل شو بدي ترشي مثال کې فالمجرد بس هغه مجرد وي يعني د لام نه خالی وي لکه سوقا وذلام او كلام سره راغلي بالنظر الى القرينه سواء وبالنظر الى انفسهما مختلفان او کدی ته ګور چې دا نفس دې د مختلف دي ولكونه في المعنى كالنكره قد يعامل معامله نكره او ايه ودا الف لام عادي ذهني دا په معنی کې د نکری په شان دي نو کله کله د دې سره چل د نکری کېږي ويوصف بالجمله او د دې وصف په جملې سره راځي لکه شعر ولقد امر على اللئيم يسبني فما زيت ثم قلت لا يعنيني لقد امر على اللئيم وليس ذكر شيء ما په کمینه سړي باندې نو دلته کې اللئيم پرېږي دا اللئيم نه مراد د الف لام عادي ذهني نه او مراد یو کسته لیسبونی چې هغه ماته څه کولو کنزل ماته کولو نو دلته اللئیم دا اگر چې معرفه ده لیکن په معنا کې د نکره ده نو دې لپاره صفت جمله واقع شوی ده فمزیت ثم وزت تیر شو مقول د مرته لا یعنی دا ما اراده نه کې چې د بل څه طریقې کنزل کوي پوه شوې دا بل وجو